सेलेक्टेड हुकूमत सेलेक्टेड हुकूमत गैर जमहूरी हुकूमत गैर जमहूरी फैसले नैब कर दी न्याजी सरकार नैब कर दी न्याजी सरकार गैर जमहूरी हुकूमत गैर जमहूरी फैसले जालिमाना टैक्स जालिमाना बजट गरीब को जीने का हक दो न्याजी को वापस भेज दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ټولو نه اول زه د یوت د ملګرو شکریه ادا کوم چې هغو نن پروګرام اټینډ کو احتجاجي سطح باندې او دویم نمبر زه د میډیا شکریه ادا کوم چې موږ له وخت راکو د دې نننۍ ورځې کوم احتجاجي پروګرام چې دی دا د پیپل یوت دی زمونږ کوم چې مدر پارټي ده هغوی هېڅ قسمه څه هدایت موږ ته نه دي راکړي لہذا پاس نه ملګرو مشرانو هدایت راکړو نو موږ خپل کور کې روټۍ هم نه خورو موږ خپل کور کې مونځ ته هم نه ایسارېږو مونځ په موږ باندې الله تعالی فرض کړلی چې موږ هغه جیالي د هغه وخت یو چې کله نه بټو صاحب پاکستان پیپلز پارټي الاؤسمنټ کړلی موږ روډونو رایستو ته هم تیار یو موږ خپلې وینې قربانۍ ته هم تیار یو او بیا خصوصا ذاتي زمون خاندان چې دی د هغه وخت د قربانۍ دی او د ډاکټر افضل المل خان چې دا په لاړکانه پسې دویم نمبر خاندانونه دي په شانګله کې موږ ورکړي دي قربانۍ او ورکولو ته تیار یو خفګان په دې دی چې حکومتي وخت زمونږ نه د ټول پاکستان یو سابق صدر پاکستان اسف علي زرداري پرون گرفتار شوی دی په هغې باندې زمونږ ډېره سخته غمدنه ده او ډېر سخت افسوس کوو پې چې په پاکستان کې د موجوده حکومت نه علاوه حکومتونه راغلي دي یا کم د دې حکومت سره کوم زمونږ سرکاري حکومت چې دی هغه ولې داسې یو کس رامخې ته کوي چې هغه له پاکستان اعزاز ورکوي او بیا د اعزاز په ځای باندې مطلب هغه ته بېعزتي میلاویږي نو دا سوچ دی زمونږ د پاکستان چې کوم حکومت چلی هغو ته زمونږ خواست دی چې هغو د دا اعزاز داسې هر سړي ته نه ورکوي چې بیا د هغه بېعزتي کېږي د دغه بېعزتۍ په وجه باندې نن زمونږ دا یو چند کسان په ضلع شانګله کې خپل افسوس اظهار کوي او انشاءالله العزیز چې دا مسله حکومتي وخت حل نه کړي او زمونږ مشر آزاد نه کړي نو موږ د صوبې او د مرکز د اډر په انتظار یو او بیا خپل قربانۍ ته تیار یو والسلام جاب بالادستي غواړي نو د هغه نظام د هغه سیستم د پاکستان پیپلز پارټۍ قیادت او د پاکستان پیپلز پارټۍ ورکر خلاف دی موږ د پیپلز یوت ارګنایزیشن د مراکن ډیویژن د ضلع شانګلې د پیپلز پارټۍ د مشران ما سره ناست دي د دوی د طرف نه موږ ټول د حکومت د دې غیر عیني طریقه کار او د غیر عیني اقداماتو په سختو الفاظو باندې غندنه کوو او دویم دا چې موږ د جیلونو نه یریږو نه د پاکستان پیپلز پارټۍ قیادت او ورکر د جیل نه ځکه نه یریږي چې د ملک له آئین پاکستان پیپلز پارټۍ ورکړ دی شهید بټو ورکړ دی او د هغه آئین تحت ذوالفقار علي بټو د پانسۍ پنده چې د په خوشحالۍ باندې قبول کړ ده چې زما لیډر زما سیاسي زه چې د چا پیروکار یم چې هغه د عوام دپاره د
پانسۍ پنده قبلوي نو زما دپاره یا زما د لیډر دپاره جیل ته تله جیل کې پاتې کېده او په جیل کې سختې برداشت کول دا زموږ دپاره څه نوې خبره نه ده. دا همیشه د پاکستان پیپلز پارټۍ ورکرانو او قیادت کړي دي او را روان وخت دپاره موږ دې ته تیار وو، خو هېڅ قسم کمپرومایز نه پاکستان پیپلز پارټۍ قیادت به کوي نه به پاکستان پیپلز پارټۍ ورکر کوي. او موږ د دې پریس کانفرنس په ذریعه خپل قیادت ته هم دا ویو لکه څنګه چې همیشه ستاسو پالیسي روانه ده دغه شانې موږ ستاسو نه توقع ساتو چې دوی به د غیر آئیني او د امیرانه حکومتونو سره هېڅ قسم کمپرومایز نه کوي. کوم چې په دې ملک کې څوک د جمهوریت خلاف دي، څوک د دې ملک په جمهوریت باندې شبخون راولي، نو د هغو خلاف به موږ همیشه جنګیږو او تیار به یو. او که خبره راځي د کرپشن، نو د پیپلز پارټۍ د حکومت چې څومره وزیرانو چې کوم وزیر د پی ټي آی په حکومت کې شاملېږي نو هغې نه بیا فرشته جوړېږي، هغې باندې بیا هېڅ قسم د کرپشن الزام دی، هغه باندې هېڅ قسم د احتساب نوم په هغه د مخې ته هم نه راځي. د افسوس خبره ده چې کوم سړی د پارټي پرېږدي پی ټي آی کې شاملېږي نو فرشته ده، خو که کوم سړی په خپله پارټۍ کې په خپله نظریه باندې په خپل موقف باندې کلک ولاړ دی نو د هغو خلاف سلیکټډ حکومت سلیکټډ احتساب شروع کړ دی. نو موږ د دې پلانټډ حکومت د دې سلیکټډ احتساب همیشه خلاف وو او دا زموږ نن یو علامتي احتجاج دی. انشاءالله د پاکستان پیپلز پارټۍ د قیادت د اشارې په تمه که چېرته هغه ووایي چې تاسو احتجاج ته راوځئ نو بیا به داسې پرامن احتجاج دی، بیا موږ داسې به کمره کې دلته پریس کانفرنس ته نه وناست بلکې بیا موږ په چوکونو کې ناست وو، بیا موږ چې څومره زموږ نه کېدی شي ځکه چې دا نیازي پرون په کنټینر باندې ولاړو نو ده به وي چې سیول نافرمانۍ چغه هم ده وهله، د حکومت خلاف هم چغه وهله، د یوټیلیټي بلز د نه جمع کولو هم خلاف چغه وهله او نن هغه سړی دی میډیا د مشرانو زموږ سپیشل برانچ او د نورو خفیه ادارو چې کوم اهلکاران دي زموږ عزتمند دي مشران دي او د پی وای او نوجوانانو او هارون اکا او محمد عالم خان چې د پی وای او د ملاکنډ مشر دی، د هغې شکریه ده چې دا په دې دومره لږ وخت کې دغه کال وچلو موږ یې راوغوښتو. زه خو دې لپاره رالم چې محمد عالم حوصله افزایي وشي، نور دا پروګرام د یوت دی او هلته نه مې یوت والا ته ویلي وو څه راځي او څه په دې لارې دي خو ټایم شارټ و. زمونږ خو د پارټۍ کوم مدر پارټي چې ده زمونږ صوبایي قیادت چې دی ضلعي قیادت دی نو هغه به موږ هم خپل په یو لاین دی په هغې به ځو چې موږ ته د پارټۍ نه مخې ته کال راشي که هغه د شانګلې د جام کولو او که هغه د سواکتو او که هغه اسلام آباد ته تللو که هغه څه قسم لکه پیپل پارټۍ والا نه د وهلو نه یېرېږي او نه د جیل نه یېرېږي او که تاسو وګورئ په یو پارټۍ کې به مشر قرباني نه یې ورکړی خو د هغې ورګر به یې مړ کړی. نو زمونږ په پارټۍ کې که بوټو صاحب شهید شوی دی، که زوی شهید شوی دی، که بیبي شهیده شوې ده، که بدوزمان حاجي صاحب دی، که سنیټر صاحب دی، نو یو ورکر باندې هغو ظلم برداشت کولو نه دي ورکړي او په خپله یې برداشت کړلی. نو موږ هم پیپل یوت والا چې دي دا زمونږ هغه بیک بون دی زمونږ د پارټۍ او د دو موږ مدر پارټي هم د دو په شا ولاړه ده، دا په خپل هم دي او شاته هم نوجوانان شته انشاءالله تعالی. موږ نیازي ته دا ویو چې تا د پیریانو کور ته ګټه مه واله، دا هغه نوجوانان دي او هغه جیاله دي چې دوی ضیاءالحق ځغلول دی، دوی مشرف ځغلول دی او د هغو هغه سختو ته وهلو ټکولو نه نه دي تښتېدلي، د ایوب خان د دغه نه نه دي دغه شی. نو ته لا چې شی چې ته چا راوستی د چا په خولې لګی تا باډي ستا ده خبرې د بل ځای نه کېږي، خبر ته نه فیصلې د بل ځای نه کېږي، شپې ودی بجټ سر پاشې ته د هغې نه نه خبر، اوس تا زرداري ګرفتار کړه ته د بجټ نه او د دې ظالم بجټ نه ته د خلکو هغه دغه هټاوی فکر او دلته کې خلک په دې دغه باندې کوي. نو موږ دا ویو چې میډیا په وساطت باندې د دې خپل ادارو په وساطت باندې چې نیازي ستا د بوټ نه او ستا نه ستا د پیریانو نه د پیپل پارټۍ ځوانان ننګیالي جیاله دا نه ستا د جیل نه یېرېږي، نه تا سره دومره جیلونه شته، نه تا سره دومره خلک شته چې ته پې دا ویری او دا پې ته مړه کړي او نه تا سره دومره خاوره شته چې ته پکې دا دفن کړي.
دا چې دي دا د پاکستان پیپل پارټۍ چې الله دا په دې خاوره میندي دا په دې ملک میندي او راشه کینه موږ سره چې د ملک دپاره د اسلام دپاره د پښتو د پښتنو دپاره چې کومه قرباني پاکستان پیپل پارټۍ د بوټو صاحب نواله د اوسه پورې دا ورکړله که دا بلې پارټۍ ورکړي دا فوج ورکړي دا بل چا ورکړي نو موږ به تا ته یو چې ته ټیکي او نیسه بې عزته کوه دا سیاسي مشران دا په دو باندې قوم اعتماد کړلی ته دا بې عزته کوې ته د بل چا د یهودیانو او ته د قادیانیانو په ایجنډه باندې روانې تا په ملک کې چې کومه فحاشي روانه کړله کومه ګراني روانه کړله محمد عالم خبره ته 126 ورځې ته په کنټینر تا زما ټول قوم ګډ کړلی تا چغې وهلې تا خلکو ته هغه کنځل راوستي دي چې هغه کنځل